د مردان یو نجی سکول کې د امتحانونو دوران غوره پوزیشن ترلاسه کوونکي طالب علمانو ته د سرټیفیکیټ ورکولو لړ کې د خوندورې دستورې تابع شوې چې مشر مېلمه یې چیرمین مردان بورډ پروفیسر جهانزیب و. دستوره کې میئر مردان حمایت الله مایار او ډي پی او مردان ظهور بابر آفریدي هم ګډون کړی. د مردان تعلیمي بورډ چیرمین پروفیسر جهانزیب سنو پښتونخوا ته صدا رنګ ویلي دي. زه د ایجوکیشن په دواړو سایډو باندې ذمہ دار یم، یعنی تعلیم ورکوم هم او اسسمنټ هم کوم. تاسو چې کوم کوېسچن وکړو چېرې د نن ځوان یا پیغله د راروانو ستونزو به څومره احاطه وکړي، یا مطلب دا دی چې کوم ټایپ هغې له ایجوکیشن ورکېږي. نو که زه تاسو ته خپله رایه ویم نو د افسوس سره چې زموږ کورسز چې څومره دي یو هغې کې داسې څه مواد نشته کوم چې زموږ مسایل حل کړي. زموږ زیاتر کورسز چې کوم دي نو هغه د پاست هسټري ده، پخوا خلکو څه کړي دي یا یې څه ویلي دي. موږ ته مسایل چې دي نو دا زموږ په کورسز کې موږ خپل مسایل نه اډرس کوو. یوه خبره دا ده، د دې وجې زموږ اکانومي خرابه ده، زموږ پالیټکس خراب دي، زموږ سوسایټي خرابه ده، موږ د مختلف ستونزو سره مخ یو او د هغې واحد حل زه په ایجوکیشن کې وینم. نو موږ له دوه قسمه کارونه پکار دي. یو خو موږ له خپل کورسز ریډیزاین کول پکار دي چې هغې کې د موجوده مسایلو حل موجود وي. دویمه خبره دا ده چې زموږ د دې بطور زه تاسو ته ووایم چې د مردان بورډ د چیرمین دې حق کې دی ما چې په 1100 کې دی یو ماشوم یا ماشومې 1000 ټن معمار څه اخیستي، خو هغه د په پریکټیکل لایف کې مکمل ناکام. موږ داسې ځوانان پیدا کړو چې هغې سوسایټي ته پی بیک کړي، د سوسایټي ذمہ دارۍ په اوږو باندې واخلي. د امتحان دوران غوره پوزیشن ترلاسه کوونکي طالب علمان وایي چې که هلک وي او که جینۍ، دواړو لپاره او استادانو په شمول د والدینو ملاتړ ډیر ضروری دی. دا ساشته دا زما سیکنډري ساشته و دې ویل نه کوم دا ساشته ما د فیوچر کې سکلز ډیولپ کوم فیوچر کې باندې ډیزاین او دا خلک وایي چې جنډر انیکوالټي او دا هغه کې د بلیف نه ساتم دی حاصل ما کوي چې څونه چې څه نور کول څه کول شي خپل نور کول چې هغه نه خلک شي کول کې هیڅ الګ جنې کې هیڅ فرق نه کوي. زموږ پښتنو کې راځي چې الګ کول شي جنې نشي ولې نشي چې تاسو هغه سپورټ کوي هغه هر څه کول شي. زما خو د ډاکټرۍ دی ان شاء الله قبول کی او دا ټیچرز دي چې ما سره ډیر زیاته مهنت کوي. ما ته 100% یقین دی چې ما به د ډاکټرۍ په کورس هم دا ټیچرز کې نه یم. دستوره کې د طالب علمانو په شمول والدینو په لویه شمېره کې ګډون کړي. ماشومانو خوندور ټیبلوز او خاکې هم وړاندې کړي چې ترې د دستورې ګډونوالو خوندونه اخیستي او طالب علمانو ته داد ورکړی دی. د دستورې په اخره کې راغلي مېلمنو په لاس غوره پوزیشن ترلاسه کوونکي طالب علمانو ته سرټیفیکیټس او شیلډز هم ورکړی شوي دي. سنو پښتونخوا لپاره مردان نه ارشد علي خان.